ډیره زمانه تیره شوه. حضرت ابی محذورا رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي وای ډیره زمانه تیره شوه صحابه کرام برالل. حضرت ابی محذوره به دا پټکی لرې کړو، ویښته به یې داسې را ګزار کړل او دا ویښته به یې ځمکې ته رسېدل. دا د دې ځای ویښته نه دي، زما دا خبرو ته توجه کوئ. دا ویښته نه ده چې دا به یې داسې را ګزار کړل نو ځمکې ته به رسېدل، او چې څنګه به یې داسې راواچول د مشکو خوشبویانې به ترې خورېدې. صحابه کرام ورته وایي ای ابي محذورا رضی الله تعالی عنه دا څه وجه ده چې ته دا ویښته را ګزار کې او ویښته دې ځمکې سره لګي چې ته ناست یې، خو ستا د ویښتو نه د مشکو خوشبویانې چلیږي. ابي محذوره وایي زما دې په الله باندې قسم وي، زما په ماشومتوب کې محبوب علیه السلام زما په دې سر باندې لاس مبارک ایښی، کلونه کلونه تیر شول زما په کومې ویښتو باندې چې د مدینې د جانان لاسونه مبارک لګېدلي دي، کلونه کلونه تیر شول اوسه پورې د هغې نه د مشکو خوشبویانې روانې دي. دا ولې وی چې د محبوب علیه السلام لاس ور پورې لګېدلي نو د مشکو خوشبویانې تی چلیږي. او بیا به ورته چاوي چې دا ویښته دې ډېر غټ دي دا کټ که که نه، دا لږ واړه که دا خو چې داسې راواچې ځمکې ته رسي. حضرت ابی محذورا رضی الله تعالی عنہ فرمائی اے صحابہ کرامو دا ویښته زه نه کټ کومه ځکه دې ویښتو سره د محبوب علیه الصلاة والسلام لاسونه مبارک لګېدلي دي، همدې وخت ویښتو سره به قبر لمزما. دا ویښته زه لرې کوم نه، دا د مدینې د جانان د لاس مبارک نښه ده او دې نه د مشکو خوشبویانې به چلېدې. امام بخاري یو بل حدیث نقل کړی ده، نبی علیه السلام ته یو زنانه راله صحابیه بیبي او یو څادر یې راوړو چې د دې نه تاسو ځان له لنګ تړئ. نبی علیه السلام مبارک لنګ مبارک وتړلو او چې راغې محفل د صحابه کرامو رضوان الله تعالی عنهم اجمعین نو یو صحابي پاسې د قربان دا څادر به ماله راکړي. د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک صفت دادا چرته محبوب علیه السلام چاته نه ندي ویلي، چرته نه ویلي نه دي. د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک په دربار کې به نه نو هر څه به د چې غوښتل هغه به د محبوب علیه السلام په در کې میلاوېدل، چې څه به دې وغوښتل هغه به میلاوېدل. صحابي وی څادر محبوب علیه السلام وی در بکم. چې کله صحابه فارغ شول محفل ختم شو نبی علیہ السلام کور ته صحابی را منډه کړه یا رسول الله صلی الله علیک وسلم وقفت فی الباب ز دروازه کې ولاړې مال خپل څادر راک محبوب علیہ السلام مبارک کور ته دننه شو اغه نوې لنګې لرې کو اغه زوړ لنګې اوتړلو نوې لنګې قط کا څادر هغه صحابي لورک صحابه کرام ورته وی دا د خکار او نکړلو دا خو نوې څادرو د محبوب علیہ السلام مبارک سره خخکارې ده محبوب علیہ السلام مبارک سره خو اغه صحابي ورته وی نه نه اے صحابه ما ملامت کوي ما سره نیک عملونه نشتا زچ کله وفات شمه اومدغه د محبوب علیہ السلام څادر کې به مال کفن را کوي او قبر کې به مخخوي د مدینه د جانان د څادر د برکت ابا زه د قبر د عذاب نه خلاصېږم صحابي وفات شو زمانه تیره شو بچو ولا غسل ورکو اومدغه څادر د مدینه د جانان صلی الله علیه وسلم کې ولا کفن ورکو جنازه او کا دفن کو شپرالا زوی خوب کی ګوري زوی ورته وی و بابا جان الله پاک جل جلاله در سره سم معامله وکړه
वह व बचिया कबर तराला दो परिश्ते राले यो में सर तरफ ता उदरेदा बला में खपो तरफ ता उदरेदा यो परिश्ता अबले तवई तते तपोसो का मर रब्बो का व मादीनो का अबला वर तवई तते तपोसो का अयो परिश्ता वही जते तपोस न शमकोले द महबूब अलैहिस्सलाम सादर जान न तो कड़ेदा अबला वही जते तपोस न शमकोले द महबूब अलैहिस्सलाम सादर जान न तो कड़ेदा दगा सोहाबी खपल बची त खोब के हुई वह बचिया द्वारा परिश्ते रा न लाड़े बेसवाल हो जवाबा अल्लाह राला द जन्नत दरवाजा खुला उकड़ला वह दामन माचिला हत्ता ज खाली रागले यमा दामन माचिला हत्ता ज खाली रागले यमा दावा रही परिश्तो मोहम्मदी रागले यमा